امتیازات د دې سورت مؤمنون دا ممتاز دی په بیان د حالت د جهنميانو باندې. په دې صورت کې چې په کومې طریقې سره حالت د جهنميانو ذکر کړی دی نو په هغه طریقې سره په بل یو صورت کې موجود نه دی. دارنګه دا صورت ممتاز دی په بیان د هغه ځای چې عیسی علیه السلام او مور د عیسی علیه السلام ته ورکړو ذات قرار هغه دې ځای کې ذکر کړی دی. دارنګه دا صورت ممتاز دی په ذکر د اونې باندې چې توري سینا کې هغه راوته و هغه په دې صورت کې ذکر ده. دارنګه دا صورت ممتاز دی په ذکر د زیتون د صفاتو باندې چې زیتون دا تیل دا به تاسو څنګه استعمالوي تاسو د کم د استعمال دي تاسو د پاره. داوه د صورت څه ده؟ سورت مؤمنون قرآن کریم کې چې په کم یو آیت کې هم ته سوچ کې کم یو آیت ته هم ته ګورې نو د هغې نه به د الله تعالی وحدانیت هغه روزي رابهیږي به د یو ټکي نه چې د الله تعالی وحدانیت به په هغه کې موجود وي. د دې صورت داوم هغه اثبات د توحید دی په ادله ثلاثه باندې. عقلی دلیل به هم پیش کړي، نقلی دلیل به هم پیش کړي، وحی دلیل به هم پیش کړي. دا درې وانه دلایل به پیش کړي او انسان ته به وایي چې ته په دې کې سوچ وکړه. عقلی مې هم درته پیش کړه، وحی مې هم درته پیش کړه، نقلی مې هم درته پیش کړه. د دې نه وروسته هم چې ته خلاف کوې نو بیا خو ته په ضد باندې ولاړې. نو چې په ضد باندې یو انسان ودرېږي نو هغه ته خو که ته بیا هر څوک هغه خبره نه مني. خلاصه د دې صورت نو په دې صورت کې خو اول صفات د مؤمنانو ذکر شوي دي چې مؤمن څوک دی نو په دې کې به دا صفتي، په دې کې به دا صفتي، په دې کې به دا صفتي. دارنګې بیا د 12 نه دلایل عقلی پیش کوي په اثبات د توحید باندې. بیا د آیت نمبر 23 نه دلیل نقلی هغه پیش کوي په اثبات د توحید باندې. او بیا په آیت نمبر 8 او یایم نه ادله عقلیه په الزام د مشرکین باندې په هغه باندې الزام لګي په هغه سلسله کې آیات کریمه هغه پیش کوي. الله تعالی